سهار مو په خیر ښه راغلاست د ایکس بول اسټیټ سالا جام چالوي په لار کې نن څلورمه لوبه ترسره کیږي او دغه لوبې ډېرې زیاتې په زړه پورې سوي دي چې ډېر زیات هدفونه ایښودل کیږي او بیا ترلاسه کېدو ته هم لوبې نږدې کیږي د نن لوبه د امو نهنګانو او د بوس ساتونکو ترمنځ ترسره کیږي دواړه هغه لوبډلې دي چې خپل لومړی سیالي یې د لاسه ورکړې دي ما سره خوا کې دي د امو لوبډل مشر یمین احمدزی د بوس لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی او میچ ریفري ښاغلی یاسر لطیفزی ګوري چې ټاس ترسره کیږي او څوک ټاس ګټي څه پریکړه کوي ټیل غږ سوی دی هیډ امو ون د ټاس هیډ دی او امو د لوبې پچه وګټله یمین څه پریکړه ها بسم الله الرحمن الرحیم موږ لومړی بالینګ کوو دوه سلیپ سره توپ اچونه پیل لومړی بال لومړی منډه بهترینه رننګ ویک یمین احمدزی تل بیا بال لوبول کېږي بال بونډرۍ په طرف باندې ځي او دې سره څلور منډې ده زما په نظر ډېر ښه به ثابت شي ځکه لومړي لاس اورونه چې دي بونس دی وکټ کې او دلته بال د څلورو منډو لپاره له بونډرۍ څخه بهر لوبیږي 14 ځای سره دا اوپننګ جوړه سټریټ بال لوبوي جاری ساتي دلته د شاټ هڅه کیږي او د حضرت الله زازي د مټو زور او بال له بونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره د هغه د بیر څخه دغه شاټونو لیدلو هیله لري یو ځل بیا بونډرۍ په طرف باندې ګیپ خالي ګاه کتلې او څلوریز لپاره بال لوبولی بل هم ښه په ټچ کې دی جوړ دی نن لوبه کې یو ځل بیا هم د داسې ښکاري چې د زازي ورځ ده او د زازي په اړه که ووایو مټونه ډېر قوي دی ډېر مضبوط دی او په ډېرې کم هغه سره هم چې بال لوبوي نو څلوریزه او تسلم چې د درې اورونو وروسته شاټ دا ځلې په ان سایډ باندې بال لوبول کېږي بونډرۍ ته بال ځي شپږیزه دغه بال څومره ښه راتاو کړ څومره ښه راواخیستی او له بونډرۍ څخه بهر یې د شپږو منډو لپاره ولېږه ګیزه یو ځل بیا هماغه ځای هماغه ایریا او څلوریزه سر په سر له شپږیزې وروسته د لسم وروستي درې بالونه به ترسره کېږي دلته کیچ آوټ د حضرت الله زازي لوبه پای ته ورسېده بل ملګرتیا غځېدلې وي او په ډېریو لوبو کې د هغه ملګرتیاوې چې غځېدلې وي د پای ته رسول د شهزاد د لاسونو څخه یو ځل بال پورته او دوهم ځل لپاره هڅه وکړه او دغه کیچ ترلاسه څومره ښه توپ ترسره کړی و محمد ګل علیزي بال به یې پای ته ورسوله دلته بال بونډرۍ ته لوبیږي او نتیجه یې هم څلور منډې لوبډلو په ترکیب کې بدلون هم شته دی د شاټ هڅه شوې ده بال په ډیپ میډ وکټ باندې لوبېدلی دی او شاټ دی ډېر په زړه پورې څلوریزه د شاټ هڅه ده سټریټ مخامخ لوبېدلی دی او ګورو چې بال له بونډرۍ د باندې د څلورو منډو لپاره رسیږي یو بل ډرایف ننداره کوو مسفیلډ دی د منډې غوښتنه رن آوټ کېدلی شي او که څنګه یمین احمدزی بلې بریالی دی رن آوټ دواړه خترو وشوه دواړه بیټران په یو اینډ باندې فرنٹ فوټ باندې ډرایو کور ډګر ساتونکي مس فیلډینګ وکړو هلته لږ څه شاته بیک اپ کې فیلډر د یمین د لاسونو هم دغه توپ یو ځلې غورځېدلی و خو نان سټرایکر هغه خپل خواري او زحمت ونه کړو که چېرته هڅه یې کړی وی شاید رسېدګي شوی وی هغه ځای په ځای ولاړ و مسعود ګربز مسعود ګربز سره یو ځل بیا بختیاري نه کوي او له لوبغالي په بیرونېدو دی چې سکور را نشي بلکې په بدل کې ډاون دی سټریټ مخامخ د شاټ هڅه شوې ده او ګورو چې بال له بونډرۍ د باندې د څلورو منډو لپاره ډېر علي توپ اچونه او په دې سره ریاض حسن خپله وکټ له لاسه ورکوي دغه بال صحیح ولوبه یو د بال سنډه لګیږي یو دې سره بل لوبغاړی هم په دام کې راګیریږي په فیډ باندې ویشتلی دی وکټو ته مخامخ او په دې سره ناصر جمال خپله وکټ سپاري یمین احمدزی بریالی دی چې په روان اور کې د ځان او لوبډلې لپاره د بوست مهمه وکټ ترلاسه کړي بال دلته غټه پیل وروسته د فکر وروسته ناصر هم لوبسار ته کتل او ډېر کله چې توپ وهونکی دغسې کار ترسره کوي نو هغه هم په زړه کې پوهېږي چې کیسه شته
دغلته بال د څلورو مړو لپاره لوبیږي بال د لانګ لیک او د ډیپ سکویر لیک ترمنځ د څلورو مړو لپاره خلاص شو دا ځل د قدمونو استعمال دا یو نتیجه هم ډګر ساتونکی رسیږي او که یا خو څلور نورې منډې او بال پلی کیږي ډګر ساتونکی رسیدی شي او که یا خو بال د څلورو منډو لپاره دغه وټوي که هغه د قدمونو استعمالي دغسې تاسو وګورئ ډګر ساتونکی به ځان ورسوي او که یا خو بال د څلورو منډو لپاره ولیږل شو ډیر ښه ډاون د وکټ رحمت شاه بال پرې نه ښود چې بریک شي مخکې راغی او لیجنډ او ترڅنګ ینګ سټار بلال ترین ورسره لوبیږي یو وار بیا بهترینه راتګ دی ډاون د وکټ او هغلته ګورو چې بال بونډرۍ بهر د شپږو منډو لپاره یو بهترین شاټ او نتیجه یې هم شپږیزه دا ځل رحمت شاه په بریدګر حالت کې ښکاري هغه د قدمونو استعمال وکړو او د عبدالمالک په وړاندې د ډیپ ایکسټرا کور پر لور شپږ منډې ترلاسه کړې څه ښه لوبېدنه د لوبډل مشر لوري زړور ښکاري یو ور بیا هڅه شوې او دلته ګورو چې بالاخره مالک توانیږي چې د بلال وکټ ترلاسه کړي تاسو یو ځل دی بیا وګورئ په ریپلی کې ښکاري بال ټرن شوی دی او هلته ډګر ساتنه څومره عالي وه او په وخت سره یې دغه فرصت یې ضایع نه کړ کیش ترلاسه کړ چې له مخې یې د بوس لوبډلې یو بل کلیدي توپ وهونکی هم خپله ویکټ له لاسه ورکوي 18 more overs to come. You need to stay for a long time. A lofted one, the ball is in there. The fielder is there and he takes a very simple catch. Imran Mir to dismiss Amraz. Again, another wicket. Look at the shot again. It was a half tracker and he smashed it, but the fielder was covering a big ground and take the catch in the deep. A running catch was taken. It was a very good take. Look at that. Again and again you will find out only one worry. Very well played. The ball goes towards the boundary line, beating the diving fielder there. Another boundary from the bat of Rahmat Shah. Absolutely, it was a shorter delivery this time. Samiullah was not happy with the fielder changing his pace. Rahmat Shah. Very well played, and this brings up his 50. The master has brought up another 50 for the side. Rahmat Shah, the genius and the outstanding player. A pure class, perfect picture. Rahmat Shah, 50 for him. 22 dot balls, 24 singles, 2 doubles, and look at the column of the boundaries. 4. Oh, gone. He wanted to go for an uppercut. Rahmat Shah again was not able to continue his feast. The other day he scored 83 runs. To look at the previous delivery, Yamin Ahmadzai just deceived him. It was a little bit a bouncer. He wanted to go for the uppercut shot. And Shehzad Mohammadi was a really excellent wicket keeper. He was deceived with that slower one bouncer, you know. He wanted to use the pace of the bowler, but that was a very slow delivery. And he by the captain. This time is smashed towards deep extra cover for a boundary. Syed Shehzad again. Same shot, same result. Couple of the bounces, the ball goes for a boundary. 220 plus be a target, but we can say even though the two guys are really playing well. Down the track, the ball is in there. Somebody is coming to take the catch, and the simple catch is taken by Abdul Malik. As he stepped down, wanted to go for the big, but unfortunately he couldn't meet it well. It was up in the air, and finally Abdul Malik was the fielder who caught a very excellent. What will be happen with upcoming two balls? I bowled him, knocked him over. What a wicket I was talking about. Yeah, Sharif is looking for a big shots again and again. So that was the tracks about Yamin Ahmadzai. He knows better. He knows the value of his wicket in order to take his 5 wickets. That was a really slower one. Look at it was excellent bowling. Just hits the leg stump. Half cutter and get the wicket of Zia Sharifi. He was standing.
تبن غواړي په دغه وخت کې ویکټ ترلاسه کړي خو شاټ دا ځل مخامخ ډګر ساتونکی رسیږي او کیا خو څلور نورې منډې ترلاسه شوې میږي غواړي یو څه ترسره کړي خپلې لوبډلې لپاره لیټ کټ هڅه بریالی دی او بال تر څلورو منډو پورې رسیږي این هم شارت مستقیم به طرف بوندری و منتظر فیصله داور هستیم 4 یو ځل بیا عظیم زدران نتوانیږي او بال د څلورو منډو لپاره سرنوشت به خاطر تیمش در کل بهترین و پارتنرشیپ خیلی عمده و بزرگ د سره وروستی بال هم د یوې منډې مل و په لوبه کې د 249 منډو هدف وټاکل شو د امو لوبډلې په وړاندې स्ट्राइक باندې ده شارټ لینث کې او شارټ لینث بال نه بخي عمران څه بهترین اپسټم څه بهترینه لکه مخکې چې یو بال تر سره شو په هماغه انداز دغلته اپسټم وکټ ولګېده کې راګیریږي شپږ منډې جوړې کړې عمران میر او لینث او لاین ډېر ښه جوړ و د دغه بال لپاره او سیده اپسټم وکټ قرار د صحنې اوه یو ډیر زبردست بال معمولی ډیر کم دننه او پیډون راغستل کېږي ریسکي منډه ده ډایرکټ هیټ هم ترسره کېږي اپیل هم شوی دی او موږ نتیجې ته منتظري ټي وي لوبسار ته به فیصله ځي لایف واچو بال یې ونیو او ډایرکټ وکټ ته ګزار کړ ګورو چې دلته ډایرکټ هیټ شوی دی دا شیبه سخته فیصله ده گایز لوبسار بادشاه دی چې د څه فیصله کوي بالکل د لوبسار پریکړې ته به منتظر واوسېږو دلته ځانګړې شیبه ده دواړو لوبډلو لپاره او له دې سره له دې شیبې بچ نه شو او رن آوټ سره ویکټ وغورځېده ډیر غلط راغلی دی مالک رننګ ډیر غلط دی مالک بایینګ سیده راغلی وی هغه د بالر تر شا تاو شوی دی چې ته دلته تاویږي دلته تا نه 4-5 سکنډه ضایع کېږي او همدغه 3 سکنډه ضایع کېدل دې لامل شوي چې دی اوټ شوی بولډ آوټ ځواب نشته سید شیرزاد کمال خان ته د چکلیټ وروسته د ډریسنګ روم لاره ښوده دغه توپ پیچنګ لږ څه شاته لږ معمولي بونس ګوډلین نه شاته بالو او که چېرته سیده بیټ سره راغلی وی شاید مشکل نه وی د لپاره ورته څومره خان د سره دغه بال فلیک کړه او بال پولي څخه د باندې دا چونکي یو ځانګړي بیا هم بال لوبېدلی دی علي شاټ دی بال دا ډیپ ایکسټرا کور او د کور ترمنځ بال د څلورو منډو لپاره لوبېدلی لري او په دې وکټ بونس کېږي دلته شاټ هڅه کېږي او اسانه کیچ چیزی که میخواستین شما اشاره داشته باشید نه تنها بونس میشه انیوین بونس در یوه که دیده شده ابلی در عرصه بولینگ از استعداد خود استفاده خوب از زمین نموده این بار اجاز مهری را البته در جریان اوور ابتدایی خود البته توانست که پس به پاولین برگرداند راته ډیر خو بدقسمتي و د سره دغلته بال مخامخ لوبېږي د څلورو منډو لپاره دي په 9-50 منډو کې دا ځل فرانکفورټ سره دغه بال لوبېږي مخامخ د څلورو منډو لپاره دا ځل شهزاد څه کوي او وکټ له لاسه ورکوي شهزاد محمدی دره بازیکن جدید دیگری که عبارت از ازالا نور است فیلدر اسلپ پاس دا ځل بال هوا ته پورته کیږي هم تکرار صحنه که در مقابل بال موهب امراض بال بلند البته در چنین بال موهب امراض ویکت شهزاد محمدی را به دست آورد اما in this tournament that was to be taken straight toward to the boundary. Continuously is balling. This time he goes and he goes for really a big one.
We are going to wait for the umpire's decision. It's a boundary. I thought for myself maybe it's going over the top. One of them goes for a big one. He goes for a big one. The fielder is coming around and he is taken the catch. Eventually Nasser Jamal with the golden arm has broken the partner. Look at that. I was thinking that maybe it was not the last delivery or the wicket shot that was right on his arc, and he wanted to go for really a big one. What a catch at the end taken. आउटसाइड एज लगी बॉल बाउंड्री په طرف باندې ځي څلور منډو لپاره سمیع الله بیا ماغازي کی بال فیلډر وو خو سلوریزا هغه د خپل انتخاب پاړه باندې ویل چې مډ وکټ ایریا ته سمیع الله شینواری ټرای دا یادګاری پاڼې د هر لوبغاړي غلط شاټ ټرای دا او د سره سمیع الله شینواری زی ډریسینګ روم ته یا ما رب خپل وظیفه تر سره کړه شاته بالو آؤٹ سائڈ ایج لگیږي د بیٹ بهرنۍ حصہ انساید ایج او بال تړمې تر روان دی ګورو چې څلور منډې ترلاسه کیږي او بیک فوټ ته ځي مډ وکټ ایریا ټارګټ دا سلوریزا بیا هم زوردار شاټ دی ډګر ساتونکی نشته سلوریزا بلاک بولډ بالاخره په دې سره د محمد ګل لوبه پای ته ورسېده لاس دننه راځي او دا ډېر جالبه دی دا د بیټر لپاره اسانه نه وي ترګیټ ته ځان رسي بولډ موږ د هغې یادونه وکړه خو هممهاله کلین بولډ موړي یمین احمدزی مطالعه کړی و د هماغه توپ تکراري لحظه ګورو یا کرلین کې میډل سټمپ کلیک کیږي او داسې به څه ترسره کوي خپل لوبډۍ لپاره بولډ آؤټ کیسه خلاصیږي او درېیمې وکټ سره محب الله همراز خپلې لوبډلې ته بریا ورکړه او بوست وکولی شول چې بریا خپله کړي په دغه سیالۍ کې چې د دوی یو ذمهواري جوړېدله ښه ثابت نه شول او همدا سبب مو چې لوبې وبایلله